نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. نن به ان شاء الله مونږه یو بل سبق وایو. په هغه کې به مونږه د ماضی صيغه یعنی بحث نفي فعل ماضی مطلق هغه خو بحث اثبات مطلب دا دی چې یو کار شي وي او نفي دي ته وي چې هغه کار نه وي شي. څنګه چې ضربو نو ضربانه مراد دا دی چې هغه سړی وهلو. اوس د دې نه چې مونږه نفي جوړو نفي نو بیا بشي دا ما ضربا هغه یو سړی نه دی وهلی. نو دا طریقه ده چې د هرې یعنی ماضی مطلق فعل ماضی مطلق نه مخکې به ما ولګي ما، نو دا ما چې ولګي د دې سره به دا نفي کې بدل شي، دا ټکي به په نفي کې بدل شي. نو اوس دا ګردان به ان شاء الله مونږه کوم چې ضربه والا ګردان نو هغه به اوس ما سره کو، نو هغه به نفي فکره به د هغې نه جوړه شي. لکه اوس مثال په طور باندې دا دی ما ضربه هغه یو سړي نو وهلی، دا صيغه واحد مذکر غائب. ما ضربا هغه دو سړو نو وهلی، صيغه تثنیه مذکر غائب. ما ضربو هغه ټولو سړو نو وهلی، صيغه جمع مذکر غائب. ما ضربت هغه یوې ښځې نو وهلی، صيغه واحد مؤنث غائب. ما ضربتا هغه دو ښځو نو وهلی، صيغه تثنیه مؤنث غائب. ما ضربنا هغه ټولو ښځو نو وهلی، صيغه جمع مؤنث غائب. ما ضربتا اوس دا د متکلم صيغه شروع شو، دغه د غائب شپږ صيغې وشوي. اوس د متکلم نه حاضر صيغه شروع شو دلته نه. ما ضربتا تا نو وهلی یعنی یو سړي، صيغه واحد مذکر غائب. ما ضربتما تاسو دواړو سړو نو وهلی، صيغه تثنیه مذکر حاضر. ما ضربتم تاسو ټولو سړو نو وهلی، دا صيغه جمع مذکر غائب. اوس د ښځو ما ضربتي تا یوې ښځې نو وهلی، صيغه واحد مؤنث حاضر. ما ضربتما تاسو دواړو ښځو نو وهلی، صيغه تثنیه مؤنث حاضر. ما ضربتن تاسو ټولو ښځو نو وهلی، جمع صيغه جمع مؤنث حاضر. ما ضربتو ما یو سړي یا یو ښځې نو وهلی، واحد صيغه واحد مذکر و مؤنث متکلم. دا د متکلم صيغه ده. په متکلم کې ما تاسو ته ویلي چې تثنیه یعنی د دو ښځو د دو سړو لپاره دغه نشته. ما ضربنا نو په دې کې دا د تثنیه به هم راشي او جمع به هم راشي. مونږه دواړو سړو یا ټولو سړو یا ټولو ښځو نو وهلی، نو دا صيغه تثنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم دا صيغه شوه. نو دا ان شاء الله دا به یادول غواړي. ورسره به هغه زوړ سبق هم یادو او دا نوی سبق به دا ورسره یاد کو. نو دغه شانتي به بیا مطلب دا دی چې ان شاء الله په مزه مونږه مخکې ځو، لږ سبق به که خیر ان شاء الله مونږه یادو، نو هغه به بیا مونږ ته یادیږي. صدق الله العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.